د نو عقیدو والا سره جنگ دی په دین نه دی چې ګینه زمونږ د عوام وای چې خدایان دو دي نعوذ بالله او دی وی یو دی په دې اتفاق دی مونږ وایو چې الله وحده لا شریک ذات یو دی رب کریم شریک نه لري نه شریک ادنا نه شریک مساوی نه شریک اعلی خاندان نه پاک شریک نه پاک اولاد نه پاک مثل نه پاک رب کریم معرا انشس جهاد دی او دیم وی چې خدای تعالی یو دی خو جنگ پس دی مونږ وایو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خدای تعالی ډیر لوی علم ورکړي دی وینا د دیوال نه اخوا مرسل علم نو العیاذ بالله د خپل انجام نم خبر نو مونږ وایو د مبارک نسب اعلی نسب دی نسب د سیادت هاشمی خاندان نبوت دا داسې نسب دی چې دی په خپل مبارک فرمای چې کل سبب ونسب ينقطع يوم القيامه الا سببي ونسبي وسحري قیامت کی بہر دوستانہ ہر تعلق ہر جوڑ ہر نسب ختم شي خو صرف چا چې ما سره دوستانه کړي چا چې ما سره خپلولي کړي یا می زوم وی یا ما تا رشتہ را کړي دا زوم ولی اوس خرولی رشتہ ما سره لري صرف زمان نسب ته سیادت د خاندان نبوت په قیامت کې کار ور کوي باقی تمام نسبونه به ختم شي مونږ وایو دا غ نسب اعلی نسب دی فایده ور کوي دنیا کې ورګي اخرت کې ورګي دی وی نه ورګي مونږ وایو دا به مثل بشر دی وی ما غوندې بشر دی مونږ وایو مبارک قبر کې حیات لري دی وی نه انک میت مړې دی مونږ وایو قبر کې د امت اعمال ورته پیش کیږي د مبارک په نظر اچي ک امت بد عمل کړي قبر شریف کې دنه ورته دی دعا غواړي ک امت ښه عمل کړي قبر شریف کې دنه په دې د خدای تعالی حمد او تعریف ادا کوي دی وینا نه دا من غړت خبرې دي مونږ وایو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک شفاعت کوي دنیا کې هم کړي قبر شریف کې هم کوي آخرت کې به هم کوي دی وینا ویلورته ویلو چې خپل غم کواز د نشم خلاصوله جنگ ایو شاعر وی جنگ ودا يهودي منی چې رب خو یو الله دی جنگ په کمالات مصطفی دی مونږم خدای تعالی یو منو دیم یو منی پدی جنگ نه دی دغه ما به الاشتراک شه دی ما به الاتفاق امر دی دومره قدر خبره متفق علیها دا مجمع علیها دا اوس ما به الامتیاز ما به الاختلاف زمون د دې اختلاف پس کې دی مونږ وایو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته خدای تعالی کمالات ورکړي دی ویني دی ورکړي عام بشر دی بس دومره تعظیم به کې لکه د مشرور په دې اختلاف دی زما معززو عرض میں دا کولو دا مبارک محبت دا فرض دے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے دا مبارک پسات چی درود شریف نی اگا منز ندے ورفعنا لک ذکرک آسان کی کئیو طرف تا دا خدای جل وعلا ذکر دے ورسره بل طرف ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ذکر دی منځ ګوره کده رب کریم عبادت دی خدا منځ په اخر کې د محمد مصطفی په ذات درود او سلام دی د جمعې خطبه وګوره یاره دا هر سیس چې وګوري حدیث قدسی دی جعلت ذکرک من ذکری من ذکرک فقط ذکرنی ما ذکرت حتی ذکرت اذا ذکرت ذکرت معیا مختلف الفاظ راغلی اے محبوب ستا ذکر ما خپل ذکر ګرځولې چا چې ستا ذکر وکړو بس زما ذکر یې وکړو چرته چې زه یادېږم اے محبوب هلته به ته یادېږي دی به درته څه وایي وی دا به نه وی چې زه الله او رسول له مل شه اورېدلي م دي که نه وی دا رسول الله مبارک ورسره ولې یادې هلکه مل خو مخفف د ملګري دی او الله قرآن کریم کے فرمائی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ستاسو دوست ستاسو حافظ ستاسو ملگرے ستاسو مددگار اللہ پاک ہم دے رسول اللہ مبارک ہم دے و مومنان ہم دی دیوی دا نبی علیہ السلام ورسر ولی یادے من ورتوایو بخاری شریف راوالا دیر دا سے احادیث دی
چې هغې کې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د صحابو نه یو پوښتنه کړې ده چې دې مسله کې ستاسو څه نظر دی د صحابو جواب به ده ولو که هغې ته به جواب یاده مو هغې به د ادب مظاهره کوله او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته به ویل الله ورسوله اعلم په دې مسله خدای او د خدای رسول ښه علم لري یو مسله باندې څوک نه پوهېږي د هغه جواب به دی دا د صحابو جوابو صحاحو ستو کې راغلی چې د یو مسلې علم نه لري وی په دې مسله خدای او د خدای حبیب صلی الله علیه وسلم ښه علم لري هغې پې ښه پوهېږي عبدالله ابن عمر صاحب وایي یو ځل نبي اکرم صلی الله علیه وسلم راغو زمونږ د صحابو منځ کې ودرېدو وی مونږ ته وایي چې هغه کومه ونه ده چې د انسان مشابه ده ماله جواب راکوي وی د جماعت کې او د محضر کې لوی لوی سپینګیري صحابه کرام ناستو وی چا هم څه ونه وي وی ما ته جواب یادو خو وی حیا را باندې غالبه شوه چې دا مشران ناست دي دې څه نه وایي زه ولې جواب ورکم وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته صحابه وایي چې الله ورسوله اعلم خدای او د خدای رسول ته ښه پته ده هغه ښه علم لري چې هغه کومه ونه ده چې د انسان په شانتې ده وی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وخندل چې هغه د کجوري ونه ده که نه تاسو نه ګورئ انسان چې سیده ودرېږي او لاسونه ښکته کړي نو سم د کجوري ونې غوندې ښکاري د کجوري دا ونه هم سیده ختلي پاڼې ترې لاندې راځوړندي دا د کجوري ونه ده که نه چې په مثل د انسان الله پاک پیدا کړي مجلس د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې ختم شو عبدالله ابن عمر صاحب وایي کور ته را روانم وی په لاره مې عمر فاروق صاحب ته ووی چې د دې سوال جواب ما ته یادو خو هلته تاسو مشران ناست وئ تاسو څه ونه وي تاسو وی الله او د الله رسول ښه پوهېږي نو ما د حیا د وجې جواب ورنه کړی شو وی پلار را باندې غوسه وکړه چې دا جواب به دې ورکړی و زما د سترګې به دې د نبي علیه السلام په دربار کې اوچتې کړې وې چې عمر فاروق صاحب دا د سمجدار او یو علم والا یو پوهې والا یو فقه والا زوی لري چې دومره د مشکل سوال جواب یې د نبي علیه السلام په دربار کې حل کړ عرض مې دا کولو 43 آیاتونو کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر رب کریم د خپل ذکر سره یو ځای کړی په کلمې د حرف رابط او د حرف عطف اطیع الله والرسول الا ان اغناهم الله ورسوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله یو زینا دو زینا درې زینا لس زینا درې څلوېښت آیاتونو کې الله د خپل اسم سره د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم اسم شریف یو ځای ذکر کړی دی دغه محبت په مونږ تاسو باندې فرض دی او څنګه به نه کوو کاڼو د سره محبت کړی دی ونو د سره محبت کړی دی د تبوک د میدان نه چې دی مبارک واپسې را روان دی او د احد غر ته مخامخ شو مبارک وایي جبل احد جبل یحبنا ونحبه علما دی کې تاویلات کې خو تاویلات عبارت د خلاف ظاهر نه دی په ظاهر باندې جماهیر او اکثرین او صحیح قول دا دی چې دا په ظاهر باندې حمل کا دا مو وایه چې ما سره د احد اهل محبت ساتي نو زه دې سره محبت ساتم نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د محبت دا نسبت د احد غر ته کړی وی د احد دا غر داسې غر دی دی ما سره مینه کوي مونږ سره مینه کوي مبارک خو ډېر غیرتي و یو حدیث کې وایي انا غیور والله اغیر مني وی زه ډېر غیرتي یم خو زما رب زمانه بیا ډېر غیرتي دی چا به چې د سره مینه کوله مبارک وایي دا کاڼې مونږ سره مینه کوي خو مونږ بیا د سره مینه کوو د چا غیر مکلف شی د سره محبت ساتي د ده مبارک په محبت مکلف نه دی زه ته چې د ده مبارک د مخه مونږ سره څومره احسانات شوي دي ځان راته میلو دی ایمان راته میلو دی قرآن راته میلو دی شرف د امتیت د ده راته میلو دی ورځ د عرفې راته میلو ده ورځ د جمعې راته میلو ده ورځ د ورکوټي د غټ اختر راته میلو ده دا دومره شرافتونه کرامتونه چې نبی صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې وایي چې جنت تر هغې پورې په تمام پیغمبرانو باندې حرام دی تر څو چې د جنت ته زه نه یم وردننه شوی او بیا مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو انبیا علیهم السلام امتونو باندې جنت تر هغې حرام دی تر څو چې زما د امت د جنت ته وردننه شوی نی دا دومره شرف چې د ده مبارک په مخ مونږ ته میلو دی مونږ به د سره څنګه محبت نه کوو
مونږ به د محبت اظهار څنګه نه کوو مونږ به د محبت کې څنګه نه راغونډېږو مونږ به د محبت کې قمقمې او بلفونه او چراغان او سیرې وغیره څنګه نه لګو مونږ به د محبت کې اشعار څنګه نه وایو خرچه به څنګه نه کوو مونږ وایو چې دا یو دیګ یا دوه دیګه دا خو شی نه دی دا ټوله دنیا چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مینه کې خرج شي والله العظیم که دا اسراف دی دا بیا هم کم دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم هغه ښه که مونږ رایاد کړو مونږ د هغه حق نشو ادا کولی هغه چې دنیا ته راځي په سجده پرېوځي ای امتي تا یادوي مبارک د زنکدن په ټیم کې تا یادوي مبارک چې لا مکان ته ځي فوق العرش د عروج واقع کیږي د رب کریم دربار او حضور کې تا یادوي مدارج النبوه کې شیخ عبدالحق صاحب لیکلي چې کله مبارک صلی الله علیه وسلم مونږ دفن کو او د لحد شریف د خښتې ورپسې وخېجولې وی دېړه راته ویل چې و علي یو خښته لرې کا اخري دیدار د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د دې سپین مخ وکړه بیا څه پته کله به دیدار نصیب کېږي وی چې کله مې د لحد شریف خښته پرانستله وی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په لحد کې شونډې مبارکې خوځئ ما چې غوږ ورنږدې کو د امت د مغفرت سوال په لحد کې دننه د خدای تعالی نه کوي هغه محبوب صلی الله علیه وسلم سره مونږ به څنګه محبت نه کوو د هغه یاد کې به څنګه نه راغونډېږو چې هغه مونږ کله نه یو هېر کړي د لوی اختر موقع باندې به دوه ګډان راوسته یو به ستا د طرف نه حلالولو ای امتي نن نام نهاد امتي راپاسي پاکستان کې به نمک حرام اوسېږي په د پاکستان د عیسایانو په اجتماع د یهودیانو په سالګیرو د قادیانانو د شیعاګانو په جلسو برد نه کوي د خپل بامبړانو کانفرنس به کوي یو رښتیا او 200 دروغو لکۍ به ورسره تړي هغه ورته جایز ښکارېږي هغې باندې رد نه کوي خو چې د امام الانبیاء فخر کائنات و موجودات محمد ربی صلی الله علیه وسلم مبارک په مینه کې جلسه د میلاد شریف جوړه شي د عقیدې کینسر او چینجی ورته ولګي بیا وایي دا بدعت سیئه دی او دا حرام دی او دا ناجایز دی بې غیرت امتي شرم نه درځي ستا به دا سترګې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره نه لګي زه یم لږ خو دې ګریوان ته سر کوز کا په قادیانانو ستا رد نشته په عیسایانو نشته په مجوسیانو نشته په سکانو نشته په شیعاګانو نشته په یو باطلې فرقې نشته خو چې د محمد مصطفی مینه کې د هغه عاشقان راغون شي او د یا رسول الله ناره لګئ بې حیا بې دینه بیا دې ته بریلیان هم وې دې ته بدعتیان هم وې دې ته مشرکان هم وې قسم ستغې سپورې ورته وې که ستا د ستغې سپورې د سپک حرکات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته قبر شریف کې پیش شي دا زړه به دنه څومره ملال او څومره به خفی څومره به دا زړه حلال حلالي ته دا سوچ نه کې او لله الحمد مونږ په دې فخر کوو که زمونږ دا مینه دا د غیرت خبرې دا د غیرت مقابلې مناظرې زمونږ دا نعتونه او دا نعرې او دا صدقې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته پیش شي مونږ دا فخرن وایو چې الحمدلله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به په دې زمونږ نه ډېر ډېر خوشحاله وي الحمدلله زما معززو د ده مبارک سره محبت به مونږ څنګه نه کوو د یو ځل د خپل عمر د هر کال په عوض کې یو قرباني کوله 3 شپېته څاروي راوستل او دا حلالۍ خو دا هر څاروی چې حلالۍ دا هر اوښ د بل اوښ نه وړاندې کېږي او د ده چاړه ته راسملي اوښ شعور لري په ده سره دومره مینه کوي دومره ورته دی ګران دی هر یو اوښ دا زور لګوي چې د محمد مصطفی د چاړه لاندې اول زه سملم اول زه راشمه هغې هم ورسره مینه کوي قسم دی یو حدیث مې کتو نبی علیه السلام ګیله کوي وی ما هر یو څیز پیژني چې زه د خدای پیغمبر یم خو صرف سرکشان د انسانانو د پیریانو زمان انکار کوي دی ما سره زمان انکار کوي زما مخالفت کوي باقی ما حیوانات هم پیژني علی صاحب وی خرجت مع النبي صلی الله علیه وسلم فی بعض نواحی مکه فما استقبله شجر ولا حجر الا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله د
د سید الکائنات سره د مکی معظمې په یو لاره کې روان یم مبارک که ونې ته که غر ته که ګودر ته که لوټې ته که هر ډیرکۍ ته مخامخ کېږي د هر یو څیز ورته زبان حال سره کولو الفاظو کې وایي السلام علیک یا رسول الله هغه ذات چې هر یو څیز یې پیژني مشکات شریف کې حدیث موجود دی یو یهودي ګډې سرولې شرمخ پې راغی او ګډې تې ونیوه دی داسې پهلوان غوندې و زمیندار ډول سړی و کوتک ورسره و دا شرمخ یې وواله و ګډې تې خلاصه کړه نو شرمخ ورته وایي الا تتق الله خلت بیني و بین لقمتي ته د خدای نه نه یریږي زما او زما د نوړی منځ کې راته حایل واقع شو خلل دی واقع کو دا دې څوک نو دی ویل وا عجبه الذئب یتکلم بکلام الانس واجب وخت راغې شرمخانو د انسانانو غوندې خبرې شروع کی دا شرمخانو د کله نه خبرې شروع کی هغه شرمخ ورته مخامخ کېناستو وی دا عجیبه نه ده چې ما خبرې وکړي عجیبه دا ده دغه مخامخ نخلستان د کجورو وطن دی دالته یو نبی صلی الله علیه وسلم پیدا شوی چې څه تیر دي سره روان دي د هغې باره کې خبر ورکوي علم لري او ستا غوندې بیکاره سړی په هغه ایمان نه روړي دا ستا په ستا حال عجیبه دی ورشه هغه عجیبه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورشه د هغه په لاس ایمان روړه ده چې دا خبرې واورېدې غیرت کې راغو وی ښځه دا ګډې ته سنبالوه زه ورغم د محمد مصطفی په لاس ایمان روړم یا هغه شرمخ چې د ده نه یې ګډه خوړه یا هغه شرمخو او یا دا شرمخ اوس د ده د ګډو څوکیدارۍ ته کیني نو شرمخان تې نه شړي کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے کله محمد مصطفی سره د وفا وکړه هر څه بستی دنیا هم ستا ده آخرت هم ستا دی عزت هم ستا دی دا شخص راغو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته مخامخ کېناستو کیسه ورته بیان کړه چې یو شرمخ مانه ګډه تختوله ماته ګډه خلاصه کړه هغه خبرې شروع کړي ما تعجب وکړو هغه راته وایي تعجب مه کوه داسې شان والا پیغمبر علیه السلام دلته اوسېږي تعجب د هغه د شان ته وکړه ورشه ایمان پرې وروړه فصدقه النبي نبی علیہ السلام د شرمخ د خبرو تصدیق وکړو وی شرمخ رښتیا ویلي دي د داسې نبي یم یخبر بما فی غد را روانه ورځ کې چې څه کېږي زه د هغې خبر په عطوا او په اذن د الله سره ورکوم او بیا د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس ایمان دروړي او چې واپسې راغی شرمخې ګډو ته ناست دی څوکیداري کوله ده ورته ویل ما خو ایمان روړو خو سبب ته جوړ شوی وي یو ګډې راټینګه کو ذبحې کو ورته ورلړه کوي دا پتا صدقه ده خیرات وخوره زناور هم دې پیژندو هغې هم ورسره محبت کړې علامه ابن کثیر دمشقي لیکلي چې د ده مبارک یو مرید و صحابي و لورې بانډه کې اوسېدو نبی صلی الله علیه وسلم ته دعوت کړی و نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ماسپښین مانځه ته ورغلی و د هغه دعوت یې قبول کړی و خو چې د ماسپښین مونځ د هغې جومات کې ادا کوي او د جومات نه بهر راوځي د جومات د دروازه کې ورته سل شرمخان په قطار داسې ناست دي او دا صحابه کرام نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې قربان مه ورځه نږدې در باندې به حمله وکړي دا خو بې زبانه مال دی تاسو څه پیژني نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ما پیژني ما ته سم نه وایي دیږي چې کوم داسې زوړ شرمخو هغه مخکې ناستو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د هغه خوا ته ورغی او ورسره کېناستو یو څو منټه ورسره تېروي بیا چې راپاڅېدو صحابه کرامو ته وایي وی دا شرمخان راغلی دي ما ته وایي چې د کومې ورځې نه تاسو مدینې منورې ته تشریف راوړی دی ستاسو د مخه موږ د مدینې منورې د دې خلکو ګډانې نه ماتو نه خورو صرف ستاسو خاطر کوو و یا رسول الله ګیډه لرو حاجت لرو ضرورت لرو دې خلکو ته ووایه چې زما د مخه به ستاسو ګډې دا شرمخان نه خوري خو چې تاسو کور کې څه وخورئ او دسترخوان باندې دا کم څه خخوس کي دا ډوډۍ باقي مانده شیزونه پاتې شي دا راته د دشتو ته روړۍ ګزاروئ مونږ به هغې باندې ګزاره کوو ستاسو ګډانو سره به کار نه لرو چې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم دا دې ته ووې نو چا منل چا نه منل د شرمخانو د اسمان طرف ته خولې اوچتې کې
زنګل په طرف روان شو او دا شړمبار یو چغې ووالې یو شخص نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دی څه وایي وی دی دا وایي چې د مدینې منورې د خلکو ته حیران یو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جنت ته راکاږي دی ته جهنم طرف ته منډې وایي ستاسو په حال تعجب وړي دي دا وایي شرمخان هم پیژندو اوخان هم پیژندو سمسرو هم پیژندو یو باندې چې مشرکو سمسره ښکار کړی و غاټ نستوڼې او په دې کې سمسره چولې وه او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په یو سفر باندې تللی او دا مشرک را روانو او صحابه ولیدل چې نبی علیہ السلام نه تاویږي را تاویږي څوک یې لاسونه ښکلوي څوک یې خدمت کوي دا مریدان چې د پیر صاحب سره مینه کوي د بېدینو خلکو ته پې ډېر زور میلاویږي څوک وایي ګوره دا پیر پرست دي څوک وایي ګوره پیرانو ته سجدې لګوي دا سجدې نه دي دا څنګه مینه چې موږ د پیرانو صاحبانو سره کوو دقسې مینه به صحابو د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم سره کوو او دا څنګه غوسه چې زمونږ په مینه دي ته ورځي داسې به د دې نیکونو مشرکانو ته هم غوسه ورتله چې دا ولې صحابه د دې خپل پیر صاحب سره دا دومره مینه کوي نو هغه ته غوسه ورغه وي دا څه کوئ دا څوک دی دا ولې ترې راتو شوي یئ نو هغې ورته وایي دا رسول الله مبارک دی نو د توره روح کا وي دا رسول الله دی اوس ترې یو څو تپوسونه کوم یا به جواب راکوي یا به د سر کټ کم نو هلته خو عمر فاروق صاحب موجود و هغه راپاڅېدو نبي علیہ السلام لاس نه کلک کو چې ما ته ویلي ستا څه کار دی کښېنه تپوس دې وکړي چې څه تپوس کوي زه به جواب ورکړم وی راشه تپوس وکړه هغه نستوڼی داسې کوک کو سمسری ښکار کړی و هغه یې په ځمکه خوشې کړه وی زه به تا باندې تر هغې ایمان نه وړم تر څو چې دې سمسرۍ باندې تا خبرې نه شروع کړي او دې سمسرۍ دا ګواهي نه ورکړي چې ته د الله پیغمبر یې نبي اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي اسانه ده هغه سمسرۍ ته وایي ادوبو اے سمسری من تعبدو ته د چا بندگی کې هغه ورته وایي الذي فی السماء عرشه د هغې خدای بندگی کوم چې بری عرش دی وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنه رحمته وفي النار عذابه زمکه کې بادشاہي چلیږي دریاب کې لارې جوړې کړي د رحمت زی جنت دی او د غضب زی جهنم دی ورته وایي فمن انا خدای خو پیژنې نو ما هم پیژنې که نه زه څوک یم پته ولګېده دا به نه وی چې صرف یا الله مدد اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے او یا اللہ مدد او باقی سب شرک و بدعات دا به نه وی چې یو خدای منو د نور ارسن ایمان او یقین کټ کا نه قرآن کریم کې در طرف رب کریم وی آمنو بی و برسولی په مام ایمان روړی او زما پر رسول الله ایمان روړی آمنتو بالله کې سو آیو آمنتو بالله و ملائکته ایمان و یقین میرا وړی او ساتلې په الله په ملائکو د الله په کتابونو د الله په رسولانو د الله دا مو وایي چې په الله ایمان ولره او نور هر چا نه کټ کا په آمنتو بالله به کافر شي مخلوق نه ایمان څنګه کټ کې عرض مې دا کولو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وایي خدای خو پیژنې نو ما هم پیژنې که نه زه څوک یم ورته وایي انت رسول رب العالمین خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک ته رسول رب العالمین یې خاتم النبیین یې چا چې ستا تصدیق کړی کامیاب دی چا چې ستا تکذیب کړی ناکام دی هغه عربي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وایي مد الی یدک ابایعک لاس راوږد که ایمان راته وایه کلمه راته وایه بیعت راته راکه مورید مې که ایمان روړمه هغې حیوانات هم پېژندلې هغې هم ورسره مینه کړې اوسه ده ته د یا رسول الله آواز کړي سو ورسره مینه کړي ګډو ورسره کړي اسونو ورسره کړي یو اس چې مزل نه کولو او چې د مبارک په ملا ورته ورسور شو بیا به هغه اس نه منډه کې بل اس ګټلې نه شو دومره مستی پکې راغه نو مونږ به د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک سره څنګه مینه نه کوو مونږ به د هغه سره مینه کوو که څوک راته بدعتیان وایي شل ځل دی وایي بیا د میدان تراشي بیا د مونږ بدعتیان ثابت کی چې میدان تراشي نو غیږ کې 3 کتابونه رانیولي ته وایي چې د امام بخاري دی په یادو مناظره کوي او بیا وایي سیفیان مناظرین او تختید هلکه بې غیرته مونږ 2 ګاډي کتابونه دروړیو او تعالی شرم نه درځي ځان ته شیخ الحدیث وي او 3 کتابونه د ترخ کې رانیولي او بیا د مناظرې ځای یو ټاکلی شوي ته په بل ځای ورخیږي او چې بیا راشي لکه د ګوګشتو پیزار کې ولاړي چې اوس په کومه لاړ شم بر وخیږم که ځمکه وشوي وردن نه شم او که واپس لاړ شم
هر چا سره وایه خو موږ صوفیانو سره مه وایه. ما عرض دا کولو چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په محبت کلک شي، کلک پې ودرېږئ. که عوامو چیړ چاړ کولو نو هغه عوام دي، تاسو عوام یې په عوامي زبان باندې پوهې کوي. او که مولیان یې سویل نو ځوانان لرئ داسې مولیان دي چې پاکستان کې الحمدلله تحدیث بن نعمت په شکل وایو، زمونږ مخې ته مولا نشي راتلی. ګنې کلم ویلی دي چې زمونږ هر یو عقیده او هر یو مسلې ګوتې پې کېدی د شرایطو د اصولو په لحاظ سره راشئ چې چرته وایي کوم ځای وایي، خو سره د شرایطو سره د اصولو د عربو مولا راولئ د عجمو راولئ. زمونږ یو عقیده باطل او خراب ثابت کوي، مونږ به د میډیا په وړاندې غوږونه نیسو، توبه به وباسو. خو څوک هم غاړه نږدي او نه یې ښودلی شي، ورته پته ده چې دا حق پرست خلک دي، د دې استادان حق پرستو، د دې پیران حق پرست دي، د دې پیغمبر غیرتی و، د دې خدای غیرتی دی. الحمدلله مونږ هر میدان ګټلی دی او ګټو به. وما علی الا البلاغ المبین. درود شریف وایه.